کوزدر کې د خیبر نیوز خبر عملي کړی شوی یعنی اکشن پرې اخیستی شوی دی چې په نتیجه کې د کوزدر تحصیل ادینځي غریزي سیمې برینکي سره د تندري اوبو په وجه خوړ کې جوړ سړک وړی شوی او د 300 نه زیات آبادي ولس د تګ راتګ دپاره د انتهایی سختۍ سره مخ شوی و. خیبر نیوز د دې فریاد د اګست میاشتې په 3 نیټه خبرنامه کې نشر کړی چې د کوزدر ضلعي انتظامیې په شمول نورو ذمہ دارو په اکشن اخیستی دی او سړک یې د تګ راتګ دپاره دوباره بحال کړی دی. ولس خوشحاله د خیبر نیوز شکریا ادا کوي. د خیبر ټي وی والا شکریا ادا کوم چې هغه په تیر وخت رااله او د هغو په وجه باندې زموږ اواز مخکې لاړو. دا کم د 7 میاشتې په 22 تاریخ باندې چې کم د اوبو څاڅکي لګېدلې و دا روډ په مکمله توګه تباه کړی و. هغه ستاسو په وساتت سره زموږ مخکې لاړو. موږ ډېره شکریا ستاسو ادا کوو چې قومي جرګه ستاسو د راتلو نه وروسته پاڅېده او لاړه تیمرګري د ډي سي صاحب له او هغه راولېږه د ای سي صاحب له او بیا ای سي صاحب په هغې کې متفقه ډپارټمنټ میټینګ راوغوښتو او په هغې باندې دلته په فوري توګه ای ډي صاحب راغی او کار یې شروع کړو. موږ د هغو د ټولو شکریا ادا کوو. په خاصه توګه د ای ډي صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوو. په دې کې سیاسي څه چا کار نه دی کړی. دا صرف قومي جرګې او ای سي صاحب ای ډي صاحب او ډي سي صاحب دا کار کړی دی. سابقه ناظمانو په دې باندې د 40 لاکو د 50 لاکو پوښونه شیر کړي دي چې موږ په وساتت سره دا د 40 لاک روپو په لګښت په دې کار شروع کړو. نو که هغو چېرته دا پیسې راایستلي نو هغو ته هم زه دا وایم چې تاسو مهرباني وکړئ د قوم حق مه وهئ. دا راوړئ او د قوم ته یې ولګوئ او که چیرې هغو د دروغو دا پوښونه شیر کړي بیا ورته زه دا وایم چې سیاست د منافقت شی نه دی. منافقت مه کوئ او د دې نه خلار شئ. او زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د قومي جرګې د ډي سي صاحب د ای سي صاحب او د ای ډي صاحب د هغه سره راغلي انجینر د هغو د ټولو شکریا ادا کوم. د دې سره سره د ډپارټمنټ ایچ ډي او انجینر صاحب هم راغلي وو. هغو خپل سټیمټ هم د راتلو سره ویزه ټکټ جوړ کړی دی. د هغو هم زه ډېره شکریا ادا کوم. ټولو نه مخکې خو زه د خیبر نیوز د ټیم شکریا ادا کوم. د اسرار بایي د غونډ ټیم چې دا مخکې ټیم کې هم موږ له ټیم ضایع کړو راغی او وخت یې ویستو اوس بیا راله. 22 تاریخ چې کوم څاڅکي لګېدلی و د هغې د وجې نه دا زمونږ روډ هم وړی و او د روډ نه علاوه چې کوم دی نو دا ولې ملې پیپونه کویان دا هر څه خراب کړي وو. د مخکې راتلو نه پس چې کوم دی نو زمونږ هواد مخکې ادارو ته ورسېدو. موږ ته د دې رول نه ډېر غټ مشکلات و. د هغې نه پس موږ په دې رول کار شروع کړو. په دې باندې ټوټل چې کوم دی نو 3,45,000 روپۍ لګېدلي دي او هغه موږ ته د سرکار نه میلاو شوي دي. د تندري اوبو له وجې د دغه سیمې د ولس د کروندې پټي او دغې ته تلي اوبو ولې هم وړي دي. باید چې متعلقه ذمه دار د هغې حل هم یقیني کړي. خیبر نیوز د ولس غږ دی. زموږ په غږ باندې د کوزدر تحصیل ادینځي د برینکي په شمول بره چې کم کس ته نور د 900 کورونه دي هغې ته تندري اوبو دلته روډ وړی و. نن هغه روډ هغې ته واپس جوړ شوی دی او دغه خلک د خوشحالۍ اظهار کوي. دا زمونږ د دې قام سره زمونږ د چینل د مینې آواز دی چې نن د هغې مسله چې کوم حل شوې ده او هغې شکریا ادا کوي. محمد اسرار، خیبر نیوز، ملا پټی، برینکي، کوزدر.